أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ندا نیکی ان تولوا چوال ویتاسو وجوهکم مخنخل قبل المشرق طرف د مشرق تا والمغرب او طرف د مغرب تا یعنی صرف دا نیکی نه ده ولکن البر لیکن نیکی کون کے من اغسوک دے یا ولکن البر لیکن نیکی من نیکی داغ چادا آمن بالله چې ایمان راوړې په الله والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ والملائکه او په ملائکه باندې والکتاب او په کتاب د الله باندې والکتاب او په کتابونو د الله باندې والنبیین او په پیغمبرانو باندې وآت المال او ورکی مال علی حبه سراد منی د مالنا مال خوخت بیم د الله پلار کې ورکی ذوی القربا خپلوانو تا والیتاما او یتیمانانو تا والمساکین او مسکینانو تا وابن السبیل او مسافر تا والسائلین او سوال کونکو تا وفي الرقاب او په آزادولو د غلامانو کې وفي الرقاب او په آزادولو د سټونو کې واقام الصلاة او پابندی کوي د مانځه وآت الزکات او ورکي زکات والموفون او پر کون کې دي بعهدهم د خپل لوزونو اذا عاهدوا کله چې لوزو کې والصابرین او صفت کوم داغ خلقو چې صبر کوونکي دي فل بأساء پسختو د مال کې والضراء او پسختو د بدن کې والضراء او په مرزونو کې وحين البأس او په وخت د جنگ کې والصابرین او صفت کوم داغ خلقو چې صبر کوونکي دي فل بأساء پسختو د مال کې والضراء او په مرزونو کې وحين البأس او په وخت د جنگ کې اولئک الذین دا هغه کسان دي صدقوا چې دوی رښتیا کړی دا داوا د ایمان خپل اولئک الذین دا کسان دي صدقوا چې دوی رښتونی دي و اولئک او دقه صفاتونو والا خلق هم المتقون خاص دی پرهیزګار دي یا ایها الذین آمنوا اے ایماندارو کتب علیکم فرض کړی شوی دی پتا سبانه القصاص بدلا غستل فی القتل پبارا د وجلې شو خلقو کې کم خلق چې وجلې شوی دي داغي بتلا بتاسو اخلي خو د حاکم وقت په ذریعہ باندې اے ایماندارو فرض کړی شوی دی پتا سبانه القصاص برابر والے القصاص بدلا غستلو فی القتل پبارا د وجلې شو خلقو کې الحر آزاد با وجلی شی بالحر په مقابله د آزاد کې والعبد او غلام با وجلی شی بالعبد په مقابله د غلام کې والانثى او زنانا بالانثى په بدل د زنانه کې فمن پس اغسو عفیا چې معفي وکړي شو له اغتا من اخیه د طرفه ضرور داغنا شیء د چشی فمن دین مراد قاتل دی او اخیه نه مراد وارث د مقتول دی فمن پس هغه قاتل عفیا چې معفي وکړي شي له هغه تا من اخیه د خپل رور د طرفنا چې وارث د مړي دی شیء د چشي نفتباع پس پدبانه اتباع ورپسې کیدل دي بالمعروف په نیکی طریقې سره یعنی دا وارث د مړي دی په دې قاتل پسې ګرځي په نیکی طریقې سره یعنی دا غنوا چې کم دیت وغیرہ دی هغه به اخلي فتباع پس په دې وارث باندې په دې ولید مړي باندې اتباع ورپسې کیدل دي بالمعروف په نیکی طریقې سره واداء او په دې قاتل باندې ادا کول د دیت دی الیه دغه وارث تا دغه ولی د مړی تا به احسان په خسته طریقې سره واداء
او پدی قاتل باندې ادایګی دا الیه دغه وارث د مړی ته به احسان په خسته طریقې سره ذالک دا حکم د معافی تخفیف اسانتیا ده من ربکم ساسو د رب د طرفنا ورحمت او مهربانی ده فمن اعتدى نو چا چې زیاته وکړو بعد ذالک پس د دې معافینا فلهون داغ د پارا عذاب علیم عذاب دې درناک ولکم او ساسو د پارا فل قصاص پجاری کولو د قانون د قصاص کې حیات یو قسم ژوند دی ولکم او ساسو د پارا فل قصاص پجاری کولو د قانون د قصاص کې حیات یو خاص قسم ژوند دی یا اول الالباب اے صفا عقل والاو لعلکم تتقون دې د پارا چې تاسو پرهیزګار شئ ځکه چې قانون د الله جاری شي نو الله په سړي کې تقوا پیدا کیږي یا لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو بچ شئ د نورو قتلونو نه ځکه چې قتل کې نو سوچ پکې چې ماته خو سزا ملويږي نو قتل نبی سره منش کتب علیکم فرض کړی شوی دی پتا سبانه اذا حضر کلا چې نږدې شي احدکم یو تن تاسو ته الموت مرګ ان ترکا کچرتا پریخو دی وی دیتن خیرن سمالو نو صدر باندې فرض دی الوصیت وصیت کول للوالدین مورو پلار تا والاقربین او خپلوانو تا بالمعروف په انصاف سره یعنی مور او پلار او خپلوانو ته بدوي چې زما مال د شریعت مطابق هغه تاسو تقسیموي نو په دې معنا سره آیت منسوخ نه لري الوصیت وصیت کول للوالدین د مور او پلار د پاره والاقربین او د خپلوانو د پاره بالمعروف او پنی کی طریقې سره د مور او پلار او د خپلوانو د پاره د میراث د آیتونو د قانون نمخ کې وصیت جایز نو دا آیت به منسوخ دي نو دو ترجمه شوي الوصیت وصیت کول للوالدین والاقربین مور او پلار او خپلوانو ته نو منسوخ نه دي الوصیت وصیت کول للوالدین د پاره د مور او پلار والاقربین او د پاره د خپلوانو نو په دې معنی سره بیا دا منسوخ دي ځکه شریعت ول خپل حصے مقرر کړی دي اوس د دې وصیت ته ضرورت نشته حقا واجب دی واجب دا حکم علی المتقین په پرهیزګارانو باندې حقا لازم دی لازم دا حکم علی المتقین په پرهیزګارانو باندې فمن پس چاچی بدله بدل کړو دا وصیت بعد ما پس داغنا سمعه چوایرد دا وصیت فإنما يقينا اسمه گناہ د بدلولو د وصیت علی الذین فآغ کسانو باندې دا یبدلونه چې بدلی دا وصیت ان الله یقینا الله پاک سمیع هر څه اوري علیم په دې پارس باندې فمن خافا سوک چې یریدلو مم موسن د وصیت کوونکی په باره کې جنفن د کګیدلونه او اثمن یا د ګناه کولونه یعنی که یو سړی او یریږي چې دا کم سړی وصیت کوي نو دی به غلط وصیت کوي خطا بشي یا دی به د قصد غلط وصیت کوي فاصلها نو بیا اصلاح کی دا اوریدون کې بینهم د وارثانو په منځ کې فلا اثم علیه نشتری سو ګناه په دوانه ان الله یقینا الله پاک غفور بخون کې دی رحیم رحم کون کې دی